ګوره دا خبره یو ټول واورئ زمونږ تر سایه بعض وروڼه خویندې اختر چل وکړي اوس لرې لرې رشته دار یې هلته پسې دغه ویسي لکه مثال کې یو ورور په پاکستان کې دا خپله سرسایه کراچۍ ته ویسي نه دا سرسایه صحیح نه ده صحیح سرسایه دا ده ته په ګاونډي کې به اول ته تپوس وکړي چې آیا زما خواته خو غریبانان شته یا نشته یتیمانان شته یا نشته هغه اختلافات بله خبره ده ته د الله د رضا لپاره دغه سرسایه د غریبانان ته ورکړه د کونډو ته ورکړه د مسکینانو ته ورکړه نو ان شاء الله العزیز تعالی به الله ډېر اجر درکړي اجر عظیم به درکړي دویم دا چې ته د ګاونډي خپل نږدې ګاونډي له ورکړه نو ستا به یو د ګاونډي هغه حق ادا شي یو ګاونډي او بل ګاونډي باندې حقوق دي نو دا حق به د هم ادا شي چې د رښتې او د ورورولۍ هغه مینه محبت به هم تازه شي ټیک ده که نه په خپل منځ کې نو کوښښ وکړئ دا سرسایه ډېره لرې مه وړئ ښه لرې مه وړئ الله بندګانو چې مثال کې تا خو ته به کلي کې ښه غریب وي مړه زما ورته نه لګي مړه زما مردرې که مړه دا بدنیته ده هغه دی هغه الله پوه شه کار پوه شه خو ته به کوښښ کې ته به د ورورولۍ یو مثال قایمې او ته به د یو خورکۍ مثال قایمې چې د یو خور یم د یو ورور یم راشه دا وله ورکړه کېدای شي هغه تا ته ښه تلوک شروع کړي ټیک ده اگر که هغه هر څنګه دی خو ته به اول له ټول نه به دا ګورې چې آیا په دې ځای کې په دې کلي کې مسکین څوک دی غریب څوک دی ټیک ده اول به د خپل ګاونډي د خی او د ګس کور نه به ته شروع وکړي چې آیا زما د خی طرف ته کور شته دلته خو یتیمانان شته او که نشته ګس طرف ته کور شته آیا دلته کې یتیمانان شته او که نشته نو اول به د خپل ګاونډي نه شروع وکړي صحیح ده چې دلته کې نه میلاویږي بیا به خپل کلي ته لږ ورودانګي چې څه مطلب چې به ته په پاکستان کې یو ته په زړکو کې او ته خپل سرسایه راوالي یا ته په بریکوټ کې ته خپل سرسایه راوالي ته علاش بازار ته ورسې یا ته ملګري ته ورسې داسې به نه کړې ښه په دې نږدې کورونو کې ورکړئ ښه ټیک ده خفه کېږئ مه پیج نوی د مینه محبت باندې فالو کړه ښه جزاک الله خیر